اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم. کله چې ته روجی اے مسلمان بندا ستا د غوږم روجی، ستا د سترګم روجی، ستا د ژبې روجی د دروغونه او د حرامو خبرونه او د حرامو کارونو ټول اندامونه به دې روجی. دا نه چې صرف خوله به د خوراک او سکاک نه بندی، خولې ته به دې تش کوری اچولی دي، کوري اچول ته کې روجه وایي، نه دې ته روجه نه وایي یوازې. بیا فرمایي ودع عنک اذى الجار، او گاونډي له تکلیف ورنکې. ګوره د ځان نه د گاونډي تکلیف لرې کا. که گاونډي درنه پریشان او بد اخلاقه وي، گاونډي سره جنگ جګړې پریشانې نه، نو ستا روجه بیا خرابه ده. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د هغه په باره کې راځي، وایي هغه به روجه ماته یوازې نه کولو، خوند به له دې نه ورکو، کور کې به غوسه کېده چې ماله به یوازې روجه ماته نه راوړي، چې به زه به یوازې کاسې ته ناست یم او خوراکونه به کوم، خپله خېټه به ډکوم. هغه به خامخا د ځان سره فقرا، یتیمانان، دا خلک به ځان سره راغونډول او ځان سره به کېنول. کور کې به باقاعده وینا کړې وه چې تاسو افطاري تیاره کوئ، ما سره به څه ناسه فقرا، ما سره به څه ناسه محتاجه خلک، ما سره به کونډې او یتیمانان دا په دې کې شریکي، کونډو له به کور ته لیږئ، یتیمانان به ما سره، غریبانان به ما سره، مسکینان به ما سره په دسترخوان باندې خامخا کینی. افطاري صرف خپل کور له مه پخوه، دا مه کوه چې صرف کور دپاره دې روژه ماتی تیار کړی. هغې به د خپل ګاونډ، د غریبانانو، د یتیمانانو، د کونډو رنډو هغې به یې باقاعده فکر او سوچ کو. او صحابه کرام رضی الله عنهم په دې به ډېر خفه کېدل چې کور والا به ورته دا خبره وکړه چې نن هم تا له یو خاص څیز پخ کړی او ځان لې وخوره. په دې به ډېر سخت خفه کېدل چې عجیبه خبره ده، خاص څیز دې پخ کړی دی، غوښه او بل شی دې پخ کړی، دا به لکه زه ځان له خورم، زه به د یو کمزوري، زه به د یو بل چا محتاج انسان فکر نه کوم. تاسې عجیبه خلک، دا خبرې نن ناشنا ښکاري ما او تا ته، ځکه ما او تا دا خوی اختیار کړی نه دی، دا فکر زما او ستا جوړ نه دی، زما او ستا تربیت داسې شوی نه دی. مونږ چې ښه څیز دی هغه زما مخې ته کېده صرف زه یې خورم، خلک ځان سره پکې زوی هم نه پرېږدي، داسې خلک شته دي، هغه هم د دسترخوان نه پاسوي، بل چاته هم نه ورکوي، ښځې له یې نه ورکوي چې ځان سره یې کښېنئ. دا وګوره دا زمونږ حرص دی، دومره حریص یو مونږ، عجیب خبره ده، دومره حرص نه دی په کار زما محترم ورونه. دا دنیا 2-3 ورځې ژوند دی، سبا ختمیږي. نو په دې بنا باندې إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اللہ رب العالمین مومنانو ته خطاب کوي، فرمائی اے ایمان والاو، کتب علیکم الصیام، فرض کړی شوي په تاسو باندې روجی نیول، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې دا روجی فرض کړی شوی وي په هغه خلکو باندې چې تاسو نه مخکې وو، یعنې دا روژه په مخکنو امتونو کې هم وه، یوازې په تاسو باندې نه ده. او د روژې مقصد څه دی؟ لعلکم تتقون، دې دپاره چې په تاسو کې تقوا راشي. تقوا څه ته ویلی کېږي؟ امتثال الاوامر واجتناب النواهي مع الخوف من الله عز وجل. چې انسان کې دا جذبه پیدا شي چې د الله رب العالمین امر پوره کوي، او الله رب العالمین چې د کوم کار نه منع کړي هغې نه ځان ساتي، د ګناه نه ځان وساتي.
سره د خوف د الله رب العالمین نه. ځکه د الله رب العالمین یره نه او نیکی سړی وکي او د الله یره پکې نه د الله دپاره نه کوي بلکې نور مقصدونه وي. لکه یو سړی مثلا روژه نیسي دې دپاره چې د الله دپاره یې نه نیسي خو یاره خلک روژه دي زه به هم روژه شم، او یا دې دپاره چې که زه روژه خورم خلک به راپورې خاندي چې ګوره زنانو روژې نیولې دي او دا سړی دی روژې خوري. دا انسان به په ځان باندې لوږه او تنده تېره کړي خو دته به هېڅ اجر میلاو نه شي، ځکه د روژې چې کوم مقصد و هغه د پوره نه کړلو. روژه د څه دپاره وه؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د رمضان روژه ونیوله ایمانا د ایمان په بنیاد، دا به ایمانی فریضه ګڼي دا روژه، او دویم واحتسابا په دې نیت چې الله ماله اجر راکوي، چې دا دوه خبرې پکې نه وي نو تا ته روژه او ما ته روژه هېڅ فایده نه راکوي. یو به دا ایمانی فریضه ګڼي چې دا ما په کم رب ایمان راوړی دی، هغه رب په ما باندې دا د رمضان روژې فرض کړي د هغې د رضا دپاره نیسم، دا زما ایمانی فریضه ده. دویم واحتسابا هغه الله چې ما ته وایي دا روژه ونیسه پې ماله اجر راکوي، هغه رب العالمین نه زه په دې باندې اجر طلب کوم. نو چې په دې جذبه باندې چا روژه ونیوله غفر له ما تقدم من ذنبه، دته الله رب العالمین مخکني ګناهونه په دې معاف کوي، بخښنه به وکړی شي دته د مخکنو ګناهونو، کوم چې صغیره ګناهونه دي الله پې معاف کوي. او کبایرو دپاره مستقل توبه پکار ده. دلیل په هغه حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. د پنځه منځونه چې دی یو منځ نه بل منځ پورې انسان یو منځ وکړو ګناهونه منځ کې معاف کوي دا منځونه، او د یو جمعې نه بلې جمعې پورې د جمعې دا منځ چې سړی وکړي د تېرې نه دې جمعې پورې ګناهونه الله معاف کوي، او یو رمضان نه بل رمضان پورې چې د یو رمضان نه بل پورې ګناه شوي او د رمضان روژې ونیسي الله یې دا منځ کې ګناهونه معاف کړي. خو په دې شرط د الله نبی فرمایي اذا اجتنبت الکبائر، کله چې اجتناب او ډډه وکړي شي د کبیره ګناهونو نه، مطلب دا دی صغایر دی په الله معاف کوي او د کبایرو دپاره مستقل توبه وکړه. دې باندې به یو سوال چې دا د پوهې د ملګرو دپاره موږ وایو چې بعضې خلک دا سوال کوي چې دا څنګه چل دی. یو حدیث کې راځي چې په اودس باندې ګناهونه معاف کېږي او د اوبو سره دا ګناهونه ورجېږي، او دغه رنګه بل حدیث کې دا حدیث کوم دی یو حدیث کې به دا راځي چې دا پنځه منځونو سره ګناهونه معاف کېږي، او بیا د یو جمعې نه بلې جمعې پورې د جمعې منځ سره ګناهونه معاف کېږي. نو چې پنځه منځونو سره معاف شو نو جمعې ته څه پاتې شو؟ او چې هره جمعه ګناهونه معاف کېږي او پنځه منځونو سره، نو بیا پکې روژې ته څه پاتې شو؟ رمضان ته. نو په دې ځان پوهې کوي. د ګناهونو کې اقسام دي مختلف دا ګناهونه په مختلفو قسمونو دي. د هر ګناه د معافۍ دپاره او د هرې ګناه د صفایۍ دپاره بیل بیل اسباب دي. د دې مثال دا دی چې موږ او تاسو په کور کې لوښي وینځو، فرش وینځو، کپړې وینځو او بدن وینځو، دا ټول موږ په یو شي وینځو که نه؟ د هر شي دپاره بیل بیل صابون او کیمیکل دي، بیل بیل دي که نه؟ دقه شان دا ګناهونه دي. بعضې ګناهونه هغه په اودس معاف کېږي، هغې سبب دی هغه په بل شي نه معاف کېږي. بعضې ګناهونه هغه په اودس هم نه معاف کېږي، هغه مونځ ته پاتې پنځه وخته مونځ، هغه په هغې باندې وینځلی شي او پاک شي، الله رب العالمین د بنده نه هغه صغیره ګناهونه ورجوي. بعضې ګناهونه په پنځو منځونو هم نه معاف کېږي، هغه د جمعې په ورځ چې د جمعې مونځ له وختي راشي د خطیب نه مخکې ته حاضرې، خطیب چې خطبې له راځي د فضیلت چې څومره تاسو د حدیثو کې د جمعې د مونځ ګورئ، دې کې به دا خبره پکې خامخا ګورئ چې د خطیب نه به مخکې راغلی او په صف کې به کښېنې. اول صف خالی دی، اول صف له راشه ټول نه افضل دی. منځونه به کې نبي علیه السلام فرمایي څومره چې الله لیکلي مقرر رکعتونه نشته، ما قدر له بل حدیث کې راځي ما کتب له، څومره چې ورله الله لیکلي څومره چې الله مقرر کړي، 2 رکعته وکا، 4 وکا، 6 وکا، 8 وکا، امام راتلو پورې ټایم شته لګیا اوسي.
او سورۃ کهف وای ک نور نفلونه نه کې سورۃ کهف به کې وي هغه دې ویلې دې درود به وي دعا به غوړي لاسونه به اوچت کې بزان به مشغول ساتي تر د امام راتلو پورې او حدیث کې راځي په دې گیټ باندې د جمعې په ورځ باندې ملائک ولاړی رجسټر ورسره او زما تاسو ټول نمونه پای کې وختل څوک چې د خطبې نه مخکې راغلی هغه خوش قسمت او تویم ځکه د الله نبی فرمایي څنګه چې خطیب منبر ته راورسي الته ملائک رجسټر بندي کې دینه پس چې څوک راځي دا غنوم پکې نه لیکل کېږي هغه دومره بد قسمت ای غریب چې د جمعې منځاسم کې خو 15 منټه مخکې راشه نو 15 منټه وروسته راځي 10 منټه مخکې راشه کنه رجسټر کې به د نوم ولیکل شي د الله بنده د الله نبی فرمایي ملائک چې هغه سره صحفي کتابونه رجسټر پغې کې د هر چا نوم لیکي چې فلانه د فلاني زوی رانه نو ترا غیره ها د درج کېږي د نمونه حتی چې خطیب راشي امام او خطبه شروع کی نو دا ملائکم خطبی ته کینی حاضر شي لیکل بند کی رجسٹر بند انټری بند شو لکه د سکول چې خپل یو ټیم دراتلو تا ته ورکه سکول ټیم 8 بجې دی چې هغه نه بعد زی جرمانه دا غیر حاضری د قشان د ملائکو په دفتر کې هغه کسان چې دو خطیب دراتلو نه بعد راځي خطبه شروع شي نورست راځي دا په غیر حاضرو کې حساب شي ټیک د جمعې منځو کې اسنه اجر خو شو خو پوره فضیلت نه محروم شو رجسٹر کی نوم رانغه د ملائکو او چې کوم هغه پوره اجر دی غینه محروم شو صرف د یو سو منټو د سستۍ د لاس او دا مصیبت نن سبا ډیر عام دی زمرګرو ته دایم دا کار مکوي خاص کر اهل حدیث لخوا په نیکی کډو سستی نه د پکار اهل حدیث وای د حدیث تابعدار حدیث د کون کې حدیث باندې عمل کون کې حدیث دعوت کون کې بل تخودن کې اهل حدیث لیبل نه دی چې بس ما بزان لیبل لګولې وتا او په دې لیبل به جنت ته په لیبل جنت ته تل نشته په قران کې الله په يهودم دقه رد کړی دی چې ځان ته پیغمبرانو نوسی ویل او د سیوا پیغمبرانو نوسی د حقیقت ته زمونږ نیکونه پیغمبران تیر شوی دي زمونږ نیکونو کې لوی لوی اولیاء تیر شوی دا خبره صحیح و بالکل پیغمبران هم پکې تیر شوی اولیاء نیکان خلک پکې تیر شوی خو په خپل عمل نه کوم اوس کما ته دا زول حدیث یما زه خو په حدیث او عمل کوما او موږ خو د نبی علیہ السلام د حدیث تابعداري او عمل نه کې اسی خبرې زم کوم او تیم کې په دې کار نه کېږي لیبل باندې کار نه کېږي قران کې الله رب العالمین يهود په دې باندې رټي زې پځه چې تشه خبرې کوي تشه ارزوګانی دي او خبرې دي او داوی نه په دې کار نه کېږي زما محترم ورونو موږ که هر ډله اوس ډېری فرقې دي په مسلمانانو کې او غټ غټ داوی کوي په دې داو موږ نه خلاصيږو په ډلو ټپلو موږ نه خلاصيږو موږ به خلاصيږو په دې چې ما او تا د الله حکم په څومره انداز باندې پوره کړ په څومره جذبه او په څومره آداب او د نبی صلی الله علیه وسلم سنت په څومره آداب او جذبه باندې پوره کړ دا د الله په نسبت باندې قابل قبول خبره ده نو خبره مې دا کوله بعضی ګناونه چې هغه پاودس په پنځو منځونو نه معاف کیږي د جمعې په دې منځ الله معاف کوي د جمعې منځو کې انسان نو هغه ګناونه دې ته پاتې په دې باندې مټاو شي او بعضی ګناهونه هغه به په دې باندې نه مټاوي رمضان ته ساتلې شوی خوش قسمت یغه انسان الله دې زموږ تاسو ټولو د رمضان فضیلتونه نصیب کړي چې هغه الله عمر ورکړي او د په ژوند کې بل رمضان راشي الله ورله مقور کړي د ګناهونو د بخنه د ګناهونو د معافی الله تعالی توبه کولو د ګناه د پرې خودو په نیکی کې د مخکې کېدو دا انسان خوش قسمت دی زما محترم ورونو نو په دې رمضان باندې هغه ګناهونه معاف شي بعضی ګناهونه به د سیدي هغه په عمره په حجونو معاف کیږي چې الله در لوس درکړي عمرې لاړ شه الله رب العالمین در له د مال وس درکړي فراخي حج مليټ کوا دا د الله فریضه ده زما محترم ورونو ډیر خلک په دې مجلس کې هم کېدې شي ناشتي چې حج به په فرض شوی خود میخه د وجه نه کوي ته چې د میخه به کوم ځای نه راغله وای خلکو له به میخه حلالوم دغه پیسې را سره لا نشته په قران او حدیث کې دا شته چې تاسو به میخه پیسې پیدا شي به ته حج کې درد چا ویلي دا خو زموږ د خلکو رواج دی میخه به د سره حلالوم حج نه راشه او د زمزم یو ګټو بو یو کجوره خلکو لورته بس کافی ده څوک تانه ګیلې نه کوي او څوک په میخه نه خوشاليږي میخه نه چې د خلکو له ګډان حلال کې کنه هم بدر پسې خبرې کوي خلق پرېدا د مخلوق خوشاله نه پرېدا رب خوشاله کدا غ فریضه د تا باندې مرګ بدر باندې راشي الله مکه بیمار بشي شل بشي یا بدرن الله د پیسې واخلي چې وستی کیږي حج لدتلو او تکله پلاټ چې خرسيګم تورته ولاړی دکان چې خرسيګم تورته ولاړی او که چرته غم خادراشم لکون روپۍ لګي او حج یره د دې وس ملانه کیږي ناشنا خبره د واده وسشتا د پلاټ وسشتا د دکان خستو وسشتا
د ځمکو اخیستلو وس شته او د الله د فریضې لپاره وس نشته. قسم دی که مونږ د الله په دین باندې چې کوم مال لګېږي دې کې مونږ اکټیو شو، زموږ د دنیا دا ضرورتونه الله ټول پوره کړي، دا به بې ګمانه پوره کېږي. ته به خبر هم نه یې او د یو ځای نه به رزق الله رب العالمین تعالی بندوبست او تیاری کوي. نو الله مکه دا فریضه در باندې پاتې نه شي، دې کې کوتاهي مه کوه. چې حج در باندې فرض شوی دی، دومره پیسې تا سره راغې چې ته پې د الله حرم ته لاړ شي، د حج دا ورځې 40-35 دا ته هلته تېرې کړې، واپس راشي، ټیکټ او د هر څه دې وشي خرچه، او د دې نه اضافي تا سره دومره پیسې شته چې ستا د کور خرچه چلیږي، ښه بېغمه ښایسته حج وکړې واپس راشي، په تا حج فرض شوی وروره. واوره غوږونه دې کولاو که زما یو ورورې که زما یوه خورې، واوره حج در باندې فرض دی چې څومره لیټ کې د الله رب العالمین په ګرفت کې او په ګناه کې دا وخت تېری، لکه څنګه چې د مونځ ټیم راشي او ته لیټ کې ګناهګارېږي، مونځ دې مه کوه ګناهګار یې، ځکه چې تاخیر دې پکې وکړه. نو چې کله در باندې حج فرض شه فورا ځه، دې کې لیټوالی مه کوه. ډېر خلک مونږ داسې لیدلي دي، یاره وایي زه ځکه نه ځم، زما مشر ورور لا نه دی تللی، لکه مشر ورور یا کاروبار کمزوری دی یا هغه ځي نه بس خپې به راکاږي، ستا ولې هغه سره قبر کې به هغه تا سره سملي، تا نه به الله دا تپوس کوي چې ستا مشر ورور تلی یا نه و تلی، ته ولې تلې حج له، تا ته به دا ووایي نه، تا ته وایي تا باندې په خپله حج فرض و، ستا وس کېده، ابه نه تلو نه دي تلو، نو که ځي لاړ دي شي که نه ځي د سره دي نه ځي، ځان له ټیکټ کوه، ځان داخله کوه، ځان رسوه، په فرایضو کې به کوتاهي نه کې. ستا مشر ورور مثلا روژه نه نیسي نو ته به هم نه نیسي، هغه مونځ نه کوي نو ته به هم نه کوې، نو چې هغه عمرې حج له نه ځي نو ته به هم نه ځي. دې مسلې نه موږ د پښتو مسله جوړه کړې، یاره زموږ د کور هغه مشر ورور نه دی تللی او بیا به خلک څه وایي او هغه به خفه شي، او ده که د هغه وس کېږي حج پې فرض وي لاړ دي شي، او که پې فرض دی نه ځي مجرم دی، تا باندې فرض دی ځه، دې ته مه ګوره مشر ورور او کشر ورور، مشره ورندار او کشره ورندار، مشره خور او کشره خور. مونږ په دین کې هم پښتو را دننه کړی، یاره که دا کشره خور ځي، یاره دا مشره خور مې لعنت ته تللی رانه خفه نه شي، تعالی الله وس در کړی د خاوند دې وس کېږي تا بوځي، ځه منډه وهه، مشره خور به دې بیا ځي چې الله پاک یې نصیب کړی هغې له دې الله ورکړي وس چې لاړه شي. دا زموږ په دې پښتو کې موږ دا خبرې جوړې کړې دي، په دې خپل رواج کې هم دا خبرې جوړې کړې دي، په دین کې دا خبرې نشته دی. زما محترم ورونو، چې الله در باندې یو فریضه مقرر کړه بس هغه ادا کوه، په هغې کې لیټوالی مه کوه. نو غرض دا دی زما محترم ورونو، دا رمضان په عربی کې دې ته صوم وایي، صیام د دې پښتو کې معنا څه ده؟ د بندش، د کنټرول، انګلیش کې ورته کنټرول وایي، ځان بند کا، امساک معنا پکې ده. د روژې معنا هم دا د ما او تا به ځان کنټرول، او دا د کنټرول میاشت. که څوک د هغه جذبات، د هغه غصه، د هغه صبر دا کنټرول کې وده ده، نو به دا انسان د روژې اصل مقصد ته ورسېده. لکه بیګا موږ حدیث ویل، اوس به یې ووایو د فایدې دپاره، ځکه چې بیګا به بعضې ملګري نه چې د الله نبي فرمایي چې یو چا سره د جنګ وکړو، ته سره جنګ مه کوه، تا سره څوک جنګ کوي یا درته چا کنځل کول، ته ورته په جواب کې کنځل مه کوه، دومره به برداشت په ځان کې پیدا کړې په دې روژه کې. د روژې اصل معنا د کنټرول، ځان بندول. دا بندول یوازې د خولې نه دي چې د خوراک او څښاک نه به بندې، نه، دا ژبه به بندې د غیبت نه، د بهتان نه، د پردو خبرو نه، د دروغو نه، د فراډ نه، چې غلطي خبرې په دې کې د کنځلو نه، د بې حیا خبرو نه. نو دغه رنګه د لاس او خپې دا به بندې د خپل بدن د ګناه د مجلس نه، دا ګوتې دې بندې که د ټک ټک د موبایل نه چې په دې ته کله ګانه ټچ کې او هغه اوري، او کله فحش جینکۍ راځي هغه پکې ټک ورکې، کله پکې تصویرونه ګوري، نه، ځان بند که. روژه وایي بند، هر څه بند. د روژې مطلب دا دی ځان بند که د ګناه نه. دغه عاصم ګناه ده عام اوقاتو کې 11 میاشتو کې. اوس خو رمضان دی، نو رمضان کې ستا ګوتې نه ودرېږي، عجیبه خبره ده. کومه روژه ده؟ روژه وایي دې ته چې ستا به ټول اندامونه بند شي، کنټرول به شي د ګناه نه. ځکه همدا ګوتې په مونږ ګواهي کوي. دا موبایل نه چې مونږ کومې ټکې ورکوو دا زموږ عملنامه ده، چې څومره ټکونه دې ورکړه دا ستا عملنامه ده. ناشنا خبره اوس دا ده، په دې موبایل کې دا سیسټم شته، په دې انډرایډ کې تاسو به کتلی چې څومره ټایم تا وټسپ وکتو، څومره ټایم تا فیسبوک وکتو، څومره ټایم تا یو بل څه وکته. باقاعده د دې روزانه ټیمونه او منټونه او ګنټې باقاعده جمع کېږي. تاسو ته پته ده سیکنډونه هم جمع کېږي چې تا دومره منټه او دومره سیکنډه فیسبوک وکتو،
دومره منټه دومره سکنډه تا نن یوټیوب کتلی دی، دومره منټه دومره سکنډه تا واتساپ یوز کړی دی، او د دې افتوار باقاعده رپورټ تعالی درکوي. سبحان الله، انسان داسې یو شی جوړ کړی دی چې ته څنګه راواخلي اټومیټیکلی هغه ستا دغه شروع کی حساب کتاب. رب العالمین به را سره بیا څه کوي؟ واه واه، رب العالمین به څنګه حساب کوي؟ انسان دومره وړوکی شی جوړ کړی دی، ستا ټول ریکارډ ساتي، تاله راولېږي چې تا ګوره دومره موبایل یوز کړی دی. ښه باقاعده د حساب کتاب کېږي. رب العالمین سریع الحساب دی. قرآن کې بار بار د الله دا صفت ذکر کی، ډیر زر حساب کوونکی، ډیر تیز حساب کوونکی دی رب العالمین. موبایل بسې او کمپیوټر بسې او کیلکولیټر بسې، د دې بل څه حسابي رب دا خو انسان جوړ کړی شی نه دی. رب العالمین ډیر زر حساب کوونکی دی. هر څه زما وستا اټومیټیکلی ځان نه خبر هم نه دا یو خبره روانه ده. دا زه چې اوس ولاړې مو خبرې کوم، که زما په دې بیان کې اخلاص نه دا زما دننه د دې زړه دا خبره هم بره روانه ده چې د په کم نیت دا خبرې کولې. اسې شو منټې وکړو دا بیان یې کو، خپل تقریر په خولو په خلکو، او کنه د الله د رضا لپاره لګیو چې د خلکو ته خیر ورسي. زما په دې زړه الله خبر دی. الله مکه الله دې موږ ټولو کې اخلاص پیدا کړي. که زما دا بیان او خطبه د الله د رضا لپاره نه و، دا به مال په دې اجر الله نه راکړي، عذاب به راکړي په دې باندې چې ته خاصه ولاړ وي مړه سي دغه لپاره ولاړ وي خلکو باندې خپل تقریرونه په خول. دومره د زړه دنه خبرې دام نوٹ کیږي، په خوله خلاصه کې او په سترګو لیدل خلاصه کې. الله رب العالمین قرآن کې فرمایي یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور. الله د سترګو په خیانت پوهیږي. ته چې یو ځای ته داسې وګورې، الله دې دنه په زړه پوهیږي چې تا په کم نیت وکړه دې پردۍ زنانه دا خبرې نوٹ کیږي، په کم نیت دې وکړه. تا دا موبایل کې دا کم منظر چې ګورې په کم نیت یې ګورې، تا ته څه کې لګې؟ وما تخفي الصدور. او په دې زړه کې چې کومې خبرې دا زړه یې پټوي، چاته نه راښکاره کوي. بعضې وخت کې داسې یو خبرې سړی مور پلار ته هم نه راښکاره کوي، ورور ته هم نه ښکاره کوي، شریکوال ته یې نه ښکاره کوي، ملګري ته او دغه رنګه خپلې ښځې او بچو ته. رب العالمین وایي زه در باندې پوه یم. په دې زړه کې دې کومه غلا ده، کومه خبره ده، کوم خیانت دی، یا ښه فکر دی یا بد فکر دی، زه در باندې پوه یم، زه به در سره حساب کوم په دې باندې. سبحان الله، داسې ذات دی رب العالمین. دا یو خبره لګي د ریکارډ ته خېږي. زما محترم ورونو، نو په دې بنا د روژې اصل مقصد ځان بندول، ځان کنټرولول او د دې عادت اخیستل چې موږ او تاسو د الله د نافرمانۍ نه ځان بچ کړو. دا ټریننګ میاشت ده زما محترم ورونو، ټریننګ چې په دې کې موږ خپل تربیت وکړو د نفس. دې وجې نه علما وایي د هر یو څیز خپله یو ډایي ده. ګوره دا موبایل چې جوړ شوی دی یو ډایي پیله تیاره شي، هغه انجینران تیاره کړي. بیا په 2 کروڑه موبایل چې جوړه په همدغه اندازې نه سوتر کم یو نه سوتر زیات. دا خښتې چې دا پټۍ کې جوړه کنه دې پیله ډایټ تیار شي، خېل دي کنه قالب ورله جوړ کی. نو که په کروڑونو خښتې راوځي دې بټۍ نه په همغه سایز کې راوځي، نه کم نه زیات. دا هر څیز د جوړې دا مایک دی مکپنۍ د دې ډای پیله جوړه کړې ده، بیا د خپل سایز کې کدا په کروڑونو میکونه دا جوړی دغه یو ډای کې به راوځي، خپل ډای کې هر شی جوړیږي. داسې د دې بنده د جوړېدو د سمېدو الله رب العالمین څه بعضې مواقع مقرر کړي دي. یو انسان دا وایي چې زما د ټوله ورځ ښایسته تېره شي، د دې ټولې ورځې دپاره قالب هغه وایي د شپې قیام دی، د شپې راپاس اگر که 2 رکعته ولې نه قیام اللیل وکړه. دا د شپې د ماسخوتن نه بعد دا موږ چې ودرېږو دا تراویح چې ورته وایي دا قیام اللیل دی، اصل دې کې ودرېږه. ځان له تا ته پته نشم راپاسېدی، کارونه مې ډېر دي، ستړی به یم. نو کم از کم دا ځکه اساني دا قیام اللیل کې ودرېدل دی تراویح کې چې نور مسلمانان ولاړ یې کار اسانېږي. اوس لکه نور کل موږ دا روژه نیولی شو دا نن چې ټول مسلمانان روژه شي موږ ټول ته اسانه شي که نه. کم کار چې په جمع کېږي دا انسان ته اسانېږي. ځکه ټول خلک روژه دي، زه به هم روژه شم. په عام اوقاتو کې موږ ته یو روژه نیول ګراني، او چې رمضان راشي یو میاشت ونیسو. ولې؟ ځکه ټول خلک چې یو کار کوي دا خلکو ته اسانېږي، دا قانون دی. نو دغه شان اسیم ټول خلک ودرېږي، قرآن ویلی کېږي د الله کتاب ته شاته ولاړ دا قیام اللیل دی، د شپې الله ته ودرېدل دي. د الله نبي فرمایلي صلی الله علیه و آله وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان روجي ونیولې د ایمان په بنیاد د ثواب او د اجر په نیت مخکني ګناونه به معاف شي. بیا یې وفرمایل په بل حدیث کې من قام رمضان، دا صام خو د ورځې کار شو، ورځې روجي. اوس د الله نبي فرمایي شپې به څه کې قام الله ته ودرېږه، ماسخوتن مونځ شو ماسخوتن مونځ نه بعد الله ته ودرېږه. من قام رمضان، څوک چې په رمضان کې د شپې الله ته ودرېده او تا ته ښه پته ده چې ماله دومره ډېر قرآن هم نه راځي، قاري صاحب الحمدلله په باندې یو پاره وایي
نو ته ورپسې ودرېږه تا له قرآن درځیم نه یا دې ویلی نه دی ستا په عملنامه کې په باندې یو پاره ولیکلی شو چې دی الله ته ودرېده څومره غټه ګټه دې وکړله کیدای شي ځان لته دومره تلاوت ونه کړلی شي یا پې پوهېږي نه ډېر ملګري پوهېږي نه نو تا له به الله هغه اجر په دې ولیکي چې ته به یو عالم یو قاري چې هغه مخکې شوی د الله کتاب ورپسې شاته ودرېږه الحمدلله دلته هم زموږ قیام اللیل شروع دی د الله کتاب پکې لوستلی کېږي دې کې شرکت وکړه په دې حدیث کې به راشي د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي من قام رمضان څوک چې د رمضان په شپو کې ودرېد الله ته د الله د بندګۍ دپاره ولاړ دی په مونځ باندې ایمانا د ایمان په بنیاد چې زه مؤمن یم په کوم الله مې چې ایمان راوړی زه هغه ته ولاړ یم د هغه کلام ته ولاړ یم واحتسابا او د اجر او ثواب په نیت په ودرېږي چې زما په دې ودرېدو چې دا خپې مې ستړې شوې دا ملا مې ستړې شوه دا اوږې او دا ولې مې ستړي شو دا الله رب العالمین ماله په دې اجر راکړي خلک د دنیا دپاره ځان نه ستړی کوي ولې سا روزي مزدوري کوي ماښام راشي ماسخوتن راشي غټ غټ لوډونه ګاډي لوډ کوي دغه رنګه بلاکونه خېژئ دویم دریم چت ته سیمټو بورۍ اوچتئ نور کارونه کوي د الله دپاره ته لږ ساعت ودرېدلې حالانکې دا موږ چې کوم عبادت کوو دا ګوره کوم چې د الله احسانات دي په موږ د هغې په مقابل کې دا ډېر یو ادنا غوندې څیز دی معمولي غوندې څیز دی دا لکه په وړو کې هغه مالګه هم نه ده خو بیا هم الله موږ نه خوشحالېږي په دې باندې چې یو انسان د ایمان په بنیاد او د ثواب په نیت ودرېږي د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمای غفر له ما تقدم من ذنبه په دې قیام د شپې په دې ودرېدو الله رب العالمین د مخکني ګناهونه معاف کړي دا دوه غټ عبادتونه دي رمضان د ورځې روژه او د شپې قیام دا دوه غټ کارونه نور چې کوم اعمال دي د نیکۍ هغه چې ورسره کې هغه مزید اجرونه دي او ستا ګناهونه هم پې معاف کېږي زما ګناهونه معاف کېږي زموږ مرتبې په الله رب العالمین اوچتوي د آخرت په اکاونټ کې جمع کېږي څنګه چې موږ سره د دنیا په باب کې یو حرص لګېدلی دی چې لکه د پرون نه دی نن زما کاروبار لږ ښی نن دې ګاک زیاتي نن دې پیسې ډېرې وګټم ښه دې میاشت کې چې دا څومره ما ته ګټه راغه بله میاشت کې خواري کوم چې د دې نه زیاتې وګټم دقه شان ته زما محترم ورونو مونږه دا یو نیت وکړو عزم چې روزانه به دا نیکۍ زه پرون نه به زما نن نیکۍ زیاتېږي د نن نه به سبا زیاتېږي او دغه رنګ د یو شپې نه به بلې شپې ته به زه زیاتوم د دې لپاره کوشش پکار دی د آخرت په اکاونټ عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به فرمایل وایي زه ټول نه زیات چې خفه کېږم په دې خفه کېږم زیات چې خپېمانه کېږم په دې خپېمانه کېږم صحابه کرام عجیبه خلک د جنتي خلک چې دي خبرې هم ډېرې عجیبوي دا چې الله ورته قرآن کې وایي وکلا وعد الله الحسنى الله د ټولو صحابو سره د جنت وعده کړې ده رضي الله عنهم ورضوا عنه الله د دې صحابو نه رضا او دوی د الله نه رضا دا ورته الله سي دا ډګرې نه دي ورکړي تر دوی خبرې وګوره تر دوی عبادات وګوره تر دوی ناسته ولاړه وګوره تر دوی عبادات او دغه معاملات وګوره حیران به پاتې شي چې دا د کومې دنیا خلک عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي د ټولو نه زیات چې زه خفه کېږم او خپېمانه کېږم په دې خبره چې په ما باندې د یو ورځې نور راوخیږي یعنې ورځ شروع شي او دا نور په ما ډوب شي او د پرون ورځې نه پکې زه زیات عمل ونه کړم ورځ مې زیاته شوه عمر مې یو ورځ زیات شو او عمل مې پکې زیات نه شو نو صحابو به دا کوشش کو چې پرون مې څومره عمل کړی نن به د هغې نه زیاتوم مثلا پرون تا یو پاره تلاوت کړم نن ما او تا سره دا یو حرصي چې نن به انشاءالله په باندې یو پاره یا یو نیمه پاره به کوم نیمه پاره به زما نور هم سیوا کېږي د تلاوت پرون چې کوم دی ما 2 رکعاته نفل کړي سار مې صلات الضحا یا اشراق کړي نن به انشاءالله 4 یا 6 ته به رسومه چې دا نفلونه هم زما سیوا کېږي صحابه کرام کې دا کارو پرون ما صدقه کړې وه د 100 روپو نن به انشاءالله زه کوشش کوم زما صدقه به 200 روپۍ کېږي 500 ته به رسېږي 500 مې کړه نن به 100 روپو ته رسېږي الحمدلله مالدار خلک شته صدقې ورکوي او دغه رنګه دا غریبانان دا یتیمانان دا کونډې رنډې دا ته چې د ماښام په ټایم کې ډک دسترخوان ته ناست دی قسم دی داسې خلک شته دی چې هسې هم داسې ناست دي بس داسې خړه خوروی پخ کړي یا هغه ساګې یې شولي هغې ته ناست دي کجوري واخله ورې که ورکره وړه ورکره ولېږه ستا په خاندان کې به کونډې تا ته معلومې دي ستا په کورنۍ کې یتیمانان دي تا ته معلوم دي ستا په ګاونډ کې دي تا ته معلوم دي چې کور کې یو د روزګار سړی دی هغه په کور کې پروت دی بیمار دی د ګټې وټې څوک نشته بغیر د غوښتنې نه چا تا نه سوال وکړي ورولېږه څه شی ورولېږه د الله د رضا دپاره وړي ورولېږه وړه ورله واخله خرچه ورولېږه د الله د رضا دپاره قسم په الله په رمضان کې هر وخت چې د مظلوم دعا واخلي دا خو ډېره غټه خبره ده خو که په رمضان کې
ستا په امداد او ستا په تعاون د چارو جماعت تیار شو دسترخوان باندې کې خود قسم په الله تورته خامخا را یادېږي تورته وایم چې ما دعا کې یاد کړه ورته مو وایا په خپل اټومیټیکلی وتا الله ته یادې یا الله دې فلانی موږ سره دا احسان کړی الله د ټول ضرورتونه پوره کړه د دنیا او د آخرت د غمونو نه وسات دا تا لږه ګټه وکړه قسم په الله دومره غټه دې وکړه چې د کونډو رنډو د یتیمانانو د فقراو د کمزورو خلکو دعا دې واخسته په الله مې د قسمې که مرګ پورې الله تا خراب کی ته خلاصه کې ستا بچي به الله نه خرابوي ولې که ځان سره دا خبره ستا بچي به الله خراب نه کړي منګه د ګټې چل نه دی زده کړی د الله نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته طریقې راښودلې علاجونه د الله نبی فرمایي انما تنصرون بضعفائکم وفقرائکم ته غواړې چې الله ما سره مدد وکړي تاسو سره مدد کېږي ستاسو په ضعیفانو او فقیرانو خلکو باندې څه معنی ضعیف فقرا محتاج کمزوري خلک وګوره هغوی سره مرسته وکړه مدد وکړه تعاون وکړه د خپل وس مطابق الله رب العالمین به تا سره مدد کوي دا قانون دی د دې کمزورو خلکو دعا واخله او د دوی زړونه خوشحاله کا الله رب العالمین ستا کور ته ستا زړه ته خوشحالي را دننه کوي زما محترم ورونو په شوشا کې په غم خادو کې او دغه رنګ په دې نورو قسم رسمونو رواجونو کې څومره مالونه لګو هیڅ هغه نه پکې د دنیا فایده شته او نه د آخرت او په دې بر سره الله رب العالمین الټه حساب هم کوي چې دا مال دی ولې په دې غلط ځای کې ولګولو اسراف دی ولې وکړو او په هغه ځای کې چې هم پکې د دنیا فایده ده هم د آخرت فایده ده هم الله تعالی خوشحالیږي چې هغه په دغسې کمزورو خلکو باندې مال لګول دي زما محترم ورونه هغې کې مونږ بلکل همداسې ناراسته وي بلکل توجه ورته نشته عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د هغه په باره کې راځي وایي هغه به روجمات یې یوازې نه کولو خوند به له دې نه ورکړو کور کې به غوسه کېده چې ماله به یوازې روجمات یې نه راوړي چې بس زه به یوازې کاسې ته ناست یم او خوراکونه به کوم خپله خېټه به ډکوم هغه به خامخا د ځان سره فقرا یتیمانان دا خلک به ځان سره راغونډول او ځان سره به کېنول کور کې به باقاعده وینا کړې وه چې تاسو افطاري تیاره کوئ ما سره به څه ناسه فقرا ما سره به څه ناسه محتاجه خلک ما سره به کونډې او یتیمانان دا په دې کې شریکي کونډو له به کور ته لیږئ یتیمانان به ما سره غریبانان به ما سره مسکینان به ما سره په دسترخوان باندې خامخا کینی افطاري صرف خپل کور له مه پخوه دا مه کوه چې صرف کور دپاره دې روجمات یې تیار کړی هغوی به د خپل ګاونډ د غریبانانو د یتیمانانو د کونډو رنډو هغې به یې باقاعده فکر او سوچ کو او صحابه کرام رضی الله عنهم په دې به ډېر خفه کېدل چې کور والا به ورته دا خبره وکړه چې نن هم تاله یو خاص څیز پخ کړی او ځان لې وخوره په دې به ډېر سخت خفه کېدل چې عجیبه خبره ده خاص څیز دې پخ کړی دی غوښه او بل شی دې پخ کړی دا به لکه زه ځان له خورم زه به د یو کمزوري زه به د یو بل چا محتاج انسان فکر نه کوم تاسې عجیبه خلک دا خبرې نن ناشنا ښکاري ما ته ځکه ما ته دا خوی اختیار کړی نه دی دا فکر زما ستا جوړ نه دی زما ستا تربیت داسې شوی نه دی مونږ چې ښه څیز دی هغه زما مخې ته کېده صرف زه یې خورم خلک ځان سره پکې زوی هم نه پرېږدي داسې خلک شته دي هغه هم د دسترخوان نه پاسوي بل چاته هم نه ورکوي ښځې له یې نه ورکوي چې ځان سره یې کښېنئ دا وګوره دا زمونږ حرص دی دومره حریص یو مونږ عجیب خبره ده دومره حرص نه دی په کار زما محترم ورونه دا دنیا 2-3 ورځې ژوند دی سبا ختمیږي نو په دې بنا باندې د روژې چې هغه اصل مقصد دی مونږ هغې ته ورسېږو یو حدیث کې راغلی دی اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم کله چې ته روژئ اے مسلمانه بنده ستا دې د غوږم روژئ ستا دې د سترګې روژئ ستا دې د ژبې روژئ د دروغو نه او د حرامو خبرو نه او د حرامو کارونو نه ټول اندامونه به دې روژئ دا نه چې صرف خوله به د خوراک او سکاک نه بندئ خولې ته به دې تش کوری اچولی دې کوري اچول ته کې روژه وایي نه دې ته روژه نه وایي یوازې بیا فرمایي ودع عنک اذى الجار او ګاونډي له تکلیف ورنه کې ګوره د ځان نه د ګاونډي تکلیف لرې کا که ګاونډي درنه پریشان او بد اخلاقه وي ګاونډي سره جنګ جګړې پریشانې نه نو ستا روژه بیا خرابه ده او راشه که نه زمونږ بیګم دا خبره ما وکړه وروستو حدیث وایم انشاءالله په چوکونو کې جګړې هغه چوک کې جګړې بیګم خلک نښتي وو ما دا څه چل دی شور مور راغی معلومات مې کوم ماشومان ویل دا په انډو نښتي زموږ ماشومان انډې جنګوي جواري کوي جواري دا روژه ده زما ستا دا به د چا بچي دي که نه دا سیکانو بچي خو نه دي د هندوانو خو نه دي د یهودي نصراني خو نه دي ستا د مسلمان صاحب بچی دی او په چوک کې او په دې لارو کوڅو کې انډې جنګوي جوارې نه کوي
په دې روژه کې هغه مونځ اودس نه کوي، دا کومه مور ده؟ آیا دا مسلمانه مور ده؟ دا مسلمان پلار دی چې دې بچي نه اړو تپوس نه کوي ته چېرته ګرځې؟ دا ته کې څه په غوبلي په دشمنۍ باندې بیا مور پلار واړی جنګ جګړې لانجې دا کېږي. زما محترم ورونو، روژه د صبر میاشت ده، د کنټرول میاشت ده. خپل بچو له دا تعلیم تربیت ورکول پکار دي چې داسې ځایونو ته ورتلل نه دي پکار. د دې لوفرانو د ماحولونو نه ځان ساتل پکار دي. دا لوفر طبقه د هم زمونږ بچي دي د معاشرې، دې ته دعا پکار ده چې الله دې ته هدایت وکړي، مور پلار ته الله هدایت وکړي چې خپل بچو غم او فکر وکړي. او بیا فرمایي ولیکن علیک وقار وسکینه، چې کله ستا روژه په تا باندې د وقار او سکینه، یعنې ستا ناسته ولاړه، ستا خبرې اترې دا د درنې وي، سپکې خبرې، سپک کارونه، سپک اعمال، د ګناه کارونه دا مه کوه. ولا یکن یوم صومک و یوم فطرک سوا، او ستا د روژې ورځ او ستا د غیر روژې ورځ دی برابر نه، فرق دی. فرق عام ورځو کې چې روژه نه وي او څه دې کول او ګډ وډ به کېناستې او پاسېدې، روژه کې به هغسې نه وي. د روژې او د غیر روژې ورځ به ستا برابره نه وي. یعنې په روژه کې به تا کې تقوا، دینداري، اخلاص، نیکو طرف ته رغبت، شوق دا به زیاتېږي. او بیا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هغه انسان چې هغه د دروغو خبرې پرې نه ښودي، ژبه کنټرول نه کړي، والعمل به، او په دروغو یې عمل پرې نه ښودي. دروغو باندې عمل څه دی؟ دوکې، فراډونه، دو نمبري، دا مونږ دا دروغ دي که نه؟ چې ته یو سیز 2 نمبر دی او ته چاته وایې چې دا 2 نمبر دی، دا 1 نمبر دی، ګاک ته 1 نمبر سیز دی، په بازار کې داسې بل نشته والا، دا 2 نمبري ده، دا ته په روژه کې هم نه پرېږدې دا 2 نمبري. او بیا د الله نبی فرمایي چې کله تا دا دروغ او په دروغ عمل پرې نه ښود فلیس لله حاجه، الله ته د دې حاجت نشته دی فی ان یدع طعامه و شرابه، چې دې بنده خوراک پرې ښود او څکل یې پرې ښود. د صرف د خوراک او څکاک د پرې ښودو نوم روژه نه ده. زما محترمونو، روژه اصل کې دا ده چې زمونږ ټول اندامونه، اعضاء دا کنټرول وي. زما محترمونو، د ټول اندامونو زمونږ روژه دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بیګام دا حدیث مونږ ویل چې الله تبارک وتعالی فرمایي، دې ته حدیث قدسی وایي. الله رب العالمین فرمایي کل عمل ابن آدم له الا الصيام، ټول اعمال د بني آدم د ده دپاره دي مګر روژه. الله وایي دا زما دپاره ده. سبحان الله، دا روژه چې دا پکې وږې او تږې دی زما دپاره. الله وایي دا عمل یې زما دپاره دی، دا ټول نور اعمال هم د الله دپاره دي، خو دا خاص دا روژه الله رب العالمین خاص کړی دا زما دپاره ده. ولې؟ ځکه دې روژه کې اخلاص ځکه ډېري او ډېر معلومیږي چې دا روژه داسې یو څیز دی چې په دې کې تقوا، هغه د تقوا اعلی مرتبې ته انسان رسېږي. که ستاسو خیلي یو انسان په کمره کې ځان له ناستی دی، ښځې نشته، بچي نشته، څوک یې ګوري نه، او ده پسې دا دروازه بنده ده، خوراک په کمره کې پروت دی، سکاک پروت دی، د څکلو سامان پروت دی، او د دې باوجود په دې ځان له ځای کې نه خوراک کوي او نه ولې نه کوي؟ د چا د وجې نه کوي؟ دې ته تقوا وایي. دا هغه ټریننګ دی د تقوا چې ته په ځان له ځای کې د الله حکم نه ماتې. نو څنګه چې دا حلال خوراک نه کې، دا حلال سکل دی، خو دا 100 غنټې په پابندي ده د سهار نه ماښام پورې، دا ته نه کې د الله دپاره. نو چې هغه حلال دی پرېښي نو حرام خو خود پرېږده. نو موبایل سره خو لوبې مه کوه که نه، په خبره پوه نه شوې. لکه چې حلال یې اوبه نه څکې، حلال طعام نه خوري چې الله ویلي مه خوره، نو هغه حرام خو بیخي یقیني حرام دی بلا شک او شبهه. نو هغه حرام ولې کې چې موبایل دې راخستی او په بستره کې پروت او فلمونه ګوري او نعوذ بالله ګانې ګوري او نعوذ بالله پکې نور ګندونه ګوري. بند که بند، قرآن را واخله، دا قرآن میاشت ده. زمونږ د سلف مبارک راځي، زمونږ دې وخت حرص ډېر شوی، وختي مې ویل، زمونږ د سلف مبارک راځي صحابه کرام، تابعین، اتباع التابعین، دا غي طریقه به دا وه چې روژه به راغه دکانونه به بند کړه، کاروبار بند، بس مسجدونو ته به مخه کړه او قرآن ته به مخه کړه. مونږ خو په دې کې دکانداري نور هم ډېره شي. بعضې کسان نه مونږ تپوس کوو وایي یار روژه کې مونږ شپه ورځ کولاوي، شپه ورځ ښه ډېره کړي. ښه بیا په دې کې عجیبه خبره دا ده چې کم سیز په عام ورځو کې په 10 روپۍ دی، په روژه کې چې تپوس کې مسلمان سوی په 20 روپۍ خرڅوي. ولې؟ وایي روژه نه ده، وایي
الله دا روزه دې د پاره چې مسلمان باندې بل کسیز ګرانه کدا روزه دې د پاره چې عام ورځو کې په لسینو په کار د چې یو مسلمان صاحب دا 8 روپۍ ریټ مقرر دا هغه کسان دا کار کوي دکاندار په دې کې اختیار نه دی غریب دا کم چې دا لولي دا بزنس مینان دي دا لولي دا په کنټینرو چې مالونه اخلي هغه ظالمان دا ریټ سیوا کوي هغه طرف نه ریټ سیوا هر شي ګران شي دکاندار یې به ګران خرڅي دکاندار سیوا کته ته دا سودا په خ صحیح ریټ کې ملاوي شي ظلم مکوا او روزه دا یو مسلمان کې دی شي د به وسم نه کیږي د بل چا نه دا پیسې راخستی یا ورله بل چا ورکړي سودا ورله ارزانه ورکړه باقي اولس میاشتو کې بیا ګوره چې الله پاک تعالی څنګه برکتونه درکړي زموږ یقین په دې خبرو باندې نشته دا خبره یقین غواړي زما محترم ورونه بعض سلف به دا کار کوو چې غیبه درس حدیث به کو په ټول کال کې حدیث له شاګردان بوله راتله د دنیا د مختلفو زینونو لکه امام مالک رحمت الله علیه ته مدینه ته راتله مسجد نبوي کې بناستو د نبی صلی الله علیه وسلم په دې مسجد کې التر صحابه اولاد او نوسی هغه خاندانونو پاتې هغه حدیث چې د نبی علیہ السلام درجه مکړو صحابو نه را نقلو هغه به خلکو ته خود خلک به مدینه ته ورتله د دنیا د مختلفو اطرافونو خو چې څنګه رمضان راغو امام مالک به اعلان وکړ باس زما درس حدیث به په رمضان کې بند اسی که مسلې ته پوښتنه کوي ورته وایم خو زما به نور ټول د قران درسي د الله کتاب ته موږ متوجي کېږو او الحمدلله په دې طریقه زموږ د مشایخ استادانم دا طریقه کوي ټول کال زموږ الحمدلله د قران درس رواني عام کتابونو سره زموږ د قران درس روزانه کیږي الحمدلله دا طریقه په ټولو مدارسو کې زموږ خو بیا دا 2 میاشتې خاص کر شعبان رمضان دا مکمل صرف قران تش د الله دا کتاب چې د مسلمانانو ته وخی او د مسلمانان د الله کتاب زده کی زما محترمونو دې موقونه فائدہ اخسته پکار د بعض سلف مبارک دا راځي و یغیب چې کله رمضان راغو خپل علاقه به پرې خوده بل زیله بلاړه ځکه چې خپل علاقه کې ومقه غب شپ یو مغه به وخت ځای کې کته نم غواړي دې چوک ته وځه اوس به سر 15 شپک کسان ملاوي شي غپونه بلګي انګاو بنګا خبري وکي نغیب ویزان سیټ تکړو داسې علاقې ته ولاړ شو کوم نه پیژني او په خوا خدای د سکیورټي مسلې نه وي چې کوم مسجد ته ولاړ بس په دې کوله قلاري به کوله خلک به خوشاله دي چیرې مېلمر هغه خلک ول افطاری راوړل مسجد یا خپل چې کوم د خرچه ځان سره اخسته او افطاری پروګرام بس سیمپل کار وو کجوره به وخړل واسان غوندي یو سیس به وخړل زموږ په شان دسترخوانونه ډکول نو دا موږ چې کوم تکلفات کو دا خپل روزه به بهر دې د پاره تیر کړه چلته زه شپې قیامونه وکم د ورځې عبادتونه وکم روزه می محفوظ شي چې نه رانه غیبت وشي نه رانه دروغ ویلې شي نه چې کوم دې نور زما دا نور اوقات ضایع او برباد شي چې دا د ضایع کېدونه بچ تاسو خپل سوچ به کو د رمضان نه مخکې به دا سوچونه کول او زمونږ تاسو به رمضان راشي او زمونږ سوچونه نه بدلېږي رمضان کې رواني او سوچونه نه بدلېږي ابل از مې شیخ سی کلیپ اورېده په کې دا خبره وکړه د امام ابن قیم رحمت الله علیه عبارت را نقل کو چې په کار دار چې ته رمضان راشي د ایمان تجدید وکا مطلب د ایمان دی لګ را تازه کا څنګه چې ستاسو د موبایل بیټری کم شي څور لکه ها څه شي کې سره چارج کې کنه ولې چارج کې چې لګ را ټیټ اکټیو شي ډیر بوج برداشت کړی شي په دې رمضان کې په کار د چې ما ته لګ ځان چارج د دې خپل ایمان تجدید وکړو سوچ فکر وکړو په هر نیکۍ کې منډه څوک چې د شپې ته ماسخوتن مونږ کړو کنه او کم کسان قیام ته نو درې روان دي روانو ته مو درېګه منډه وهلو ته دا چې ولاړ دي دوی ته ګور دي ته ګور دلته ودرېګه منګه چې اسوک د دین نه تختی منګه ته ګور الکه دومره خلک لاړ زمم لاړ سمانو دلته وګوره څومره ځوانان ولاړ دي زمو درېګه د الله عبادت ته منګه دا هغه چانه اثر اخلو چې هغه د دین خلاف دی د عبادت سره نه لګي هغه چې څوک عبادت کوي دا هغه منګه سر نه اخلو دا چې په رمضان کې مستاد خوې جوړ نشو بیا به کله جوړیږي دا چې تکله هغه څوک چې د عبادت شوقي نه دی او طاقت ګوري او هغه پسې تم ورمنډه کې ټول عمر به دا کار کیږي دنیا پرستو پسې به تمنډه وي دا به تعالی الله یو سزا درکړي ټول عمر به تمنډه وي کله به هم دمه نشي کله به هم ستاسو ستړیواله ختم نشي لوګه به ختم نشي حاجتمندي به ختم نشي او الله رب العالمین به وګي او تګي ساتي ځان موړ کا سترګې دې مړې کا او د الله عبادت ته ځان ایثار کا دا ګنټه په باندې یو ګنټه که یو نیمه ګنټه شو دا به زه ولاړم د الله په دې کور کې د الله عبادت وکړم قیام الليل نه متخته د تراونه متخته چې تختې د الله نبی فضیلت ذکر کړي ګناونه دې په معاف کیږي الله ته ودرې دي ګناونه دې په معاف کیږي ته لګې تختې منډه وای صحابه کرام رضی الله عنهم به چې ولاړو پښمنی پورې به ولاړو
حدیث له بخاری کې راځي دیو جنب هغوی ته د سحر د اذان نه مخکې بل اذان کېده ځکه چې ته پای په دې سوچ کې نه و چې سحر به کله راځي بس شوق عبادت نو دا مخکې اذان به ورته ولې کېده حدیث کې خپله وجه راځي دوه وجه راځي وایي دا مخکنی اذان به دې دپاره کېده د سحر اذان نه مخکې بلال رضی الله عنه به کوو دې دپاره چې دا کم کس په قیام اللیل ولاړ دی مسجد ته به راغلي مسجد نبوي کې به ولاړ چې دا د خپل مونځ اوس زر ختم کړي او ده ته پته ولګي چې هغه د پښمني اخري ټایم دی اوس سهار اذان نږدې دی چې دی کور ته لاړ شي او دغه وکړي پښمنۍ وکړي او که کم کس بالفرض وده شوی چې راپاسي او پښمنۍ وکړي او سره د سهار مونځ تیاری وکړي دې دپاره به د اذان کېده زما محترم ورونو د هغې دا شپه ورځ د الله په عبادت د الله رب العالمین بندګۍ کې به تېرېده هغه صحابه چې د تن جامې نه وي نبی علیہ السلام مجلس کې به چې ناست اولنې دورې چې اولنې چې هغه لږ و کمزوري د یو بل نه به ځانونه شاته شاته کول په مرګرو به ځان پټاو چې څوک مې دا جامې ونه ګوري بدن بیا پکې ښکارېده دومره کپړې به نه وي صحابي ته نبی علیہ السلام نکاح کوي وایي کور ته لاړ شه سره وړه راغې دا لږ هېڅ هم نشته نو ته چې دا ښځه کې دې له به څه ورکوو مهر لاړ شه وایي ګوتمه وګوره شته که لاړې د الله نبي ګوتمه هم نشته زما کور کې دا دور دی د صحابو دا چې هغه الله ته په مخ د ځمکه ټول نه محبوب خلک دی دا دغه حال دی د الله نبي ورته قرآن درته یاد دی او د قرآن خو زمریانو صحابه ولې نه د الله نبي قرآن خو راته یاد دی فلانې صورت فلانې وایي زه دغه قرآن کریم تعلیم به دې بیبي له ورکې دغه د قرآن تعلیم ستا مهر شو قرآن تعلیم یې له مهر وګرځه یو دا حالو د غربت دا حالو چې په کور کې د اوسپنې ګوتمه نه وه چې په مهر کې ښځې له ورکړي د نکاح د واده په وخت کې سړي سره خرچه نه دا څومره غربت دی د اغوستو دپاره کپړې نه دا څومره غربت دی او یا هغه دور راغی چې کله د الله د دین سره وفا وکړه د الله عبادتونه د الله بندګۍ رب العالمین پې د دې ځمکې دا خزانې راکولاوې کړې د روم او د فارس خزانې راغې د غریب نه غریب صحابي څلور به ښځې وي او وینځې به جدا وي اوهو اوس به ته دویمه ښځه وکړې د سپیمونه به دې ځوړند کړي زموږ یو ملګری وایي کوم خو ښځه راته وایي چې منګکانو دوی در کومه دله منګکانو دوی دله بې در زموږ دا حال دی صحابه کرام قسم په الله دنیا یې مو خوړله او آخرت یې مو ګټله موږ یو ښځه کنټرول نه کړه موږ چې دی یو هغه رزق دی هغې ته هریان یو جاړو وته ماسپتن ډوډۍ پسې جاړو د سهار ناشتې ته جاړو ولې د الله رب العالمین د عبادت سره وفا ونه کړه راځئ زما محترم ورونو زه تاسو مونږ ټول دا عزم وکړو چې انشاءالله په دې رمضان کې به خپل هغه چې کوم روش دی د ژوند دا به بدلو صحیح ده که نه انشاءالله تعالی د الله عبادت د الله بندګي قرآن سره تعلق سهار کې الحمدلله زموږ 9 بجې درس شروع کېږي د 12:30 کله ماسپښین مونځ پورې مونږ درس کوو الحمدلله دې کې ملګري کښېنئ هسې چې پروت په بستره کې به دې څه کېږي یا موبایل سره لګیای او فارغ وخت دی د الله کتاب ته کښېنه قرآن ته یو آیت چې چا زده کړو د الله نبي فرمایي زه نه وایم چې دا د 100 رکعاتو نفلو نه دا غوره دی 100 رکعاته نفل څومره ګران کار دی او تا یو آیت زده ډېر اجر دی وګټ الله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صفنا برابر کے مشران لمخ کے صفن کے